د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې زما خور د هغې له خاوند طلاق ورکړی دی په موبایل باندې، خو طلاق یې داسې ورکړی دی چې زما د مور سره یې خبرې کولې او زما مور ته یې داسې ووایي چې هغې ته وایه چې طلاقی طلاقی طلاقی. نو آیا دا طلاق واقع کیږي او که نه و؟ ځکه چې هغه ډېر زیات غوسه و. الجواب، زه بار بار دې ملګرو ته دا ویم، ما ورته ویلي دي، او چې زما خواله څوک راشي د طلاق مسله، د قصاص مسله او نور بیا بعض داسې اختلافي مسایل دي چې په هغې کې د طرفینو حاضرېدل لازمي، په هغې کې انسان محکمې ته رجوع کوي، د هغه علاقې علماو ته رجوع کوي چې هغه د طرفینو نه تپوس وکړي. نو موږ که داسې ووایو او طلاق وشو او طلاق ونه شو، موږ یې د هغه سوال مطابق وایو بس. نور اوس دلته تپوس کول غواړي د دې سړي نه چې تا څنګه ویلو دې ښځې نه، دا ښځه حیض کې خو نه ده، په طهر کې ده او که نه ده، طلاق دې څو پیرې ورکړي دي، په دې څوک ګواهان دي، د څه د لاسه دې ورکړي، ډېرې خبرې داسې راځي منځ کې چې د هغې تپوس پکار دی. خو موږ صرف مختصر وایو چې او یا نه. بیا باقي پکار دی چې هغوی علما ته واپس شي، کوم علما چې په هغه علاقه کې دي او حق پرست علما دي، هغوی ته دې واپس شي، د هغوی نه دې تپوس وکړي چې هغه د طرفینو خبره واوري. راځو د دې کستې مسلې ده. اولنۍ خبره ظاهره دا ده چې دې سړي د خپله ښځه طلاقه کړې ده او مقصد یې طلاق، ځکه چې د خپلې خواښې ته یې څه ووایي، وایي هغې ته وایه چې طلاقی طلاقی طلاقی. بعض راشي موږ پسې خوله ورانه کړي، هغه بس بس، نو په هغه ټیم کې خو ښه په جوش او خروش کې بیا وروسته وایي څه وله وکړه. یو راغلی و ما پسې ما ته وایي سر څه جواب راکړه، دماغ مې ډز کوي چاودي وایي. ما په هغه ټیم کې دماغ نه ډزېږي، اوس ستا دماغ ډزېږي چې ښځې دې طلاق یې کړی راغلی. نو بس پکې بیا بس پکې زمونږ درسونه نه راځي، وایي دا د وابیانو درسونه دي، او چې د طلاقو مسله راشي دقه وابیانو ته بیا ولاړې ور ورته ټکوي. نو زه خو اولنۍ تپوس د کس نه وکړم، زه مذهب دې څه دی؟ اگر که موږ خو دا وایو مذهب یو اسلام دی، خو د خلکو خو راویستي دي که مذهب یو راغلی زما خواله سهار منځه نه بعد بس ښځه مې طلاقه کړه، په ځان نه یم پوه شوی ما ته. نو بیا مذهب دې څه دی چې ما ته یې کتو وایي دغه ستا ده. وایي دغه ستا ده، ما زما ده، نو بیا ونه منې که ما راته نورې مسلې بیان کړه، خو طلاق وکړي ته به پسې راځي، بیا دلته به دې پسې ګرځي. نو دلته طلاق ورته ویلې ښه صفا، هغې ته ووایه چې ته طلاقې طلاقې طلاقې. اوس که دې خواښې دې لور ته دا خبره رسولي او که نه یې رسولي، په دواړو حالاتو کې دا جنۍ طلاقه ده. لکه بعض وایي خبره ورته ونه رسوله، نه، خبره رسول شرط نه دی. او بعض څه وایي ما ورته طلاقه ویلي دي، طلاقه کړې مې ده، خو ښځه مې خبر نه ده. نو د ښځې خبرېده پکې څه شرط نه دی چې ښځه به لازم خبرېږي او ښځه به ولاړې. یو سړی ښځه یې نشته وایي زما ښځه په ما طلاق ده، طلاقي. نو اولنۍ خبره خو دا شو. دویمه خبره دا ده، دا درې ټکي یو طلاق حسابېږي، او په دې باندې موږ مخکې تفصیلي خبرې کړي دي، بیا دا مقام د دغه تفصیل نه دی. یو سړی وایي ښځې ته ته طلاقی طلاقی طلاقی، دا یو طلاق دی، دا درې نه دي. لکه اوس یو سړی ښځې ته وایي طلاقی 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 طلاقی، او شل پیرې وایي، شل پیرې طلاقه شوه، یو پیرې طلاقه شوه. درېیمه مسله وایي هغه ډېر غوسه و، هغه څه و؟ غوسه و. ډېر راشي موږ ته وایي ما طلاق ورکړی غوسه وم. نو طلاق خلک ورکوي په غوسه کې، چا په مینه کې چې طلاق ورکړی، خو سړی غوسه شي طلاق ورکړي. خو بیا د غوسې اقسام دي. غوسه یو هغه غوسه دی چې د انسان ذهن بلکل بند شي او دی نه پوهېږي چې زه څه وایم، یا هغه غوسه چې د غوسې د لاسه ورته دی ووایي چې طلاق یې کړو، د غوسه دغه درجې ته نه وي رسېدلی، د طلاق نه ورکول، نو په دې غوسه کې ښځه نه طلاقېږي علی القول الراجح. صحیح حدیث کې دا مسله ثابته ده.
چې کله دې عقل بند شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ټیم کې طلاق نه اچولی کېږي. او که چېرته دغه عام غصې عامه چې سړی په ځان پوهېږي او په خپلو خبرو پوهېږي او کنټرول کړي نو د دې سړي طلاق واقع کېږي. والعلم عند الله. ها